عزیزانو دا نن د یو ډېر عظیم عاشق مجلس دی. زه حیران یم چې د میاں عزیرګل اسیر مالټا رحمه الله تعالی و تبارک یو خبر را یاد ما ته وی چې هغه به ما ته بجلیګر وي بجلیګره خبره وره دوه ټکو تاریان چې یو نن نه 350 کاله مخکې په دې ملک دا دومره لوی علم چرته و چې د رحمان بابا کړی هغه باریکات د تصوف چې د په یو شعر کې حل کړي دي نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالی تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي. نو په دې صوبه کې دا دومره لوی علم چرته و چې د کړی یو دې تاریان یو د حاجي صاحب مرحوم نوم واغستو چې د تاریان ما چې د په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره عظیم عشق چا ورمنډل. دا د عزیرګل میاں صاحب خبره ده د نن 10 کاله مخکې. عزیزانو بنیاد د خبرو کدو د رحمان بابا په یو شعر هغه وایي چې کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کڅوک نه کپ دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا احمقان څه ته وایي ټول وایي بیاقله هغه شور سره وایا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض دا دنیا چې په آباده ده وای دا ټول کمقل دي دانا چې وی په دنیا غرض نه څنګه ناجسی ګوره واورئ محمود غزنوی ته یو ښځه راله چې صاحب زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده هندو وی په ما د رزق حرامي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستی او د سومنات بوت می کابل ته نی راوړی چې زه روټۍ ونه خورم. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې په ورغی اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي دیکھو وګورئ مونږ اوس وایو که نه چې په اسلام کې ښځه باچا کېدی شي او که نه شي کېدی او کېدی شي او که نه شي کېدی وایو که نه ځي څوک پکې کوثر نیازي غوندې چې خدای تورو خاورو ته ولېږلو هغه پکې د بلقیس حواله ورکړې وه چې سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس چې وه نو هغه هم بادشاه وه نو دې وجې نه ښځه باچا کېدی شي. هلکه زمونږ ښځې او نر یا اجړا سره څه کار نشته خبره واورئ خبره بله ده. کولاو غوږونه کولاو بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو په سینه یې ورته کېښو او هغه خط یې پړاو کړو نو هغې کې لیکلي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین واتونی مسلمین. بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم راولېږه جوار راولېږه جاز راولېږه فلانې راولېږه نه انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان الله تعلو علی خبردار چې زور ازمایي را سره ونه کې واتونی مسلمین راشه مسلمان شه. هغه جرنیلان راوغوښت چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام
جرنیلان ورته جنگ کو ورځو الکه ما ویلي ورځو لکه دا پاکستان کله چې غوي کنه چې ورځو په آرام کېنئ. ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلی دي، آرام کېنئ. ما ستاسو په بنگال لیدم ورتللی دي چې درې ښکارې غول یو یو کړي دي. بنگال چا کټ کړو ما لیدلی دي. ما مخکې به د تورې خبرې نه کوم. وضو بلقیس بادشاہ هغه خبره وره دا خطر علی ګون کې به یا پیغمبر یا به بادشاہي. که بادشاہي توفه او ډالۍ ورلیږو راضي بشي او چپ بشي، که پیغمبر نو به د اسلام نه به په بل شي نه راضي کیږي. ٹھیک شو؟ به د اسلام نه به په بل شي نه راضي کیږي. چې توفه او ډالۍ ورلېږل هغه واپس کړه. چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتونی مسلمین راشو مسلمان. بلقیس په خپل را روان چې را روانه شو. سليمان عليه السلام ورته دائیں بائیں د پیریانو دیوانو استقبال درولو. په تخت ور سره کېناستن. وایي څه قالت رب انی ظلمت نفسي، خدایا ما دا دومره موده چې ستا د بغیر د بل چا عبادت کړو، ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سليمان، اوس په په سليمان عليه السلام ایمان راوړو، لیکن د یارنا لله رب العالمین، خدایا تا د پاره می ایمان کې راوړې. دا بلقیس بادشاہ شوی کمزه کې و. هغه په سليمان عليه السلام ایمان راوړو او هغه خپل ټوله بادشاہي او سلطنت 12 جنگي جرنیلانو ته لاندې او یو جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوجو. ا بادشاہ شوی کمزه و. زما عزیزانو دا دعا کوي چې خدای پردم ساتي. اس نشتا او الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے، زباں پہ دل کا ہے غل، اسلام 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 اسلام. خبر نیم چې دا اسلام کم ځای کې دی او کم ځای نه را روان دی. دوی دا اسلام وایي څه شي ته، دوی څه ته وایي؟ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہی ہیں آج کل بت آستینوں میں. پجب اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازاروں نہ لگی دلی، چھپائے جا رہی ہیں آج کل بت آستینوں میں. وَإِذَا غَدَ رسول اللہ د زمانی منافقان دی چې ولار په پیغمبر پس یو ترخ کې به بوتال نیولیو. مونږ هغه یو سړی لیونه شه دی. 3 جمعې مخکې ما یو ټکی کړو، ما وی معنا دیګر مولا ما ته خلک وایي معنا زما دې د خدای په ذات قسمی چې پمن سپیم خده معنا دا زما الفاظ نه دي. دا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی و تبارک چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں. نو دے ورته لیکي چې مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا. من مونږ نه خو سپیم خلي اوس دا بله واورئ. مونږ ټول سړي ښکارو که نه؟ سړي وای که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. وای په ایمان د خره عادتونه مونږ کې شته که نه؟ زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لکې وایي، لکه خر چې غویمه شي که نه تیزونه مچي او لکې وایي. ټیک شو؟ ما ته وګورئ
د سپو عادتونه مونږ کې شته که نه؟ چاته به دې څه ویل هم نه در پسې بغاتي. د پیشو عادتونه را کې شته که نه؟ ټوله شپه غلې کوو. ټیک شو. د خنزیر عادت را کې شته که نه؟ د خنزیر په ټولو پلیتو څیزونو کې زیات پلیت ولې دی چې د ده کومه ښځی او بل خنزیر ورسره جوړه شي نو دی پې ژبه وایي او صفا کوي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې ته نږدې راغلې. وایي ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی؟ دا دغسې چې کړي اجتماع ته راغلي دي بزرګان خدای خبره دا دغسې انتظامیه ورته خواستې چې روټۍ دی ته لاړ شي هلته ډېر تکلیف روټۍ بالکل ونه خورئ خدایم خوار که دا همیشه ما باندې دا اعتراض دی د دې چې دا روټۍ خلک په شوق خدایم چپ بانک چې وشي بیا به روټۍ خورئ. دا ګوره راشئ په صدر کې آرمي سټیډیم کې درته وښایم ټوله شپه پکې د ښځو بازار لګېدلی. راشئ د شپې په صدر کې په ښار کې په سړکو رشکې او ټیکسي موټرې د ښځو د عصمت فروشۍ لین پکې لګېدلی چې کومه خره دې خوښی پکې کېنوی او بوځی. نن د خنزیر نسل په مونږ کې شته که نشته؟ دی خو وګورئ ما یو خپل بزرګ ته وی چې ته چې وایې چې اسلام 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 قرنا فی بیوتکن قرنا دا د چا حکم دی؟ قرنا دلته چې تاڼې له ورشي تاڼې له او صدر ټریفک خلاف ورزي دي کړې مرزا داسې چل کړي تاسو ورشي مرزا صاحب السلام علیکم چلی تا نړه بوټو سي قانون دې لاس کې واغستو. اوس دلته مرزا سره د چا قانون دی؟ د چا؟ د لارډ میکالې د انګریز قانون دی. لا پاتې چا یو ګل والا پکې راشي په پناه په خدای چې لا دوه ګله لګول چې لا درې لګول او پالخ قدر تلاسم وای داس چې ځان ته لوی اسمار خان وې ځان اوس خو دې شوټینګ دی نه ولی تا د انګریز د قانون خلاف ورزي کړې ده یو مرزا ته جواب نشي ورکولی. نن ستا په ملک کې د قرآن غوندې عظیم کلام خلاف ورزي کېږي لګیا دی. کرنا کلیر کټ آرډر دی د خدای کرنا فی بیوتکن ښځې دې په کور کې کینی خبردار چې بارو نزي خبردار بلکې په کور کې بم په زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بار پردی سړی وانه وي. زما په کور کې دا څوک نه مني چې د بجلیګر مولا په کور کې به ټلویزیون څنګه نه یا ریډیو بني یا ټلیفون بني دا څوک نه مني. ما په چې دا ښځو پسې زه ډرامې کوم نو ښار کې را پسې خلک وایي چې انکو کې وایي چې ایډیټ دي کالج پردیان داسې وایي چې د ده لور هم کالج کې سبق وایي. راشئ که زما لور په پیلي جماعت کې ناسته چا ثابته کړه په پیلي کې ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم دا ډوکو امیل په غاړه کې اچوم که ما لور په پیلي جماعت کې کېنوي. که زما کور ته په غلطۍ ټلویزیون راننوتی ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم که ریډیو را کوئ ټلیفون مې ولې نه دی لګولی حالانکې ما غوندې سړي ته لږ ضروري زیات دی ځکه مې نه دی لګولی چې کور کې که زه یا زما زوی نه نو ښځې به یې اوچتئ چې زما د ښځې اواز هم پردی سړی وانه حالانکې زه پرېږدی مونږ پرېږدي سترونه مترونه دومره نه کوو په دره کې خو پېښور کې ما داسې ټیټ پوزیشن ساتلی تاسو خیال راکړئ ټلویزیون مستقله سینما ده که نه ده چا کره چې ټي وي شته لاس اوچت کړي وګوره ګیرې والا اوچت
خدا راته په تختاو شرمولی. دیکھو وګورئ، ټلویزیون مستقله سینما ده، بلکې د هغې نه زیات لعنت دی، زیات. دې وخت کې خو بیا ډېر زیات. د جمعې په شپه د سپینګیرو به تازه اودس وکړو چې بزرګه شپه ده چې په اودس کې اوده شمه. نن په پاکستان کې د جمعې شپه لویه د ډمتوب شپه وي، د وي سي آرونو شپه وي، د بلو پرنټونو شپه وي، د ټلویزیون د ډرامو شپه وي. نو زه څه وایم چې ما نه څوک تپوس وکړي، زه وایم هر ګناه ہے کہ کنی در شب یدین بکن، ہر گناہ کی کلی در شب یدین بکن، تاکہ صدر نشینان جہنم باشی. و یرا گناہ چی که د جمعې په شپه کوا چې د دوزخیانو صدر خو یې کنه بیختیم ده، چې هلته هم لوی سړی. نو زه چې چرته پیښ شم نو ځان نه خو شیخ نه جوړم کنه چې دا ټي وي بند کړئ، بیا د آرامیان سړي پورې خان دي، دا ډېر آرامي خلک دی. نو اوس هم ورته وګورم، نو په هغې هغه اډورټایزمنټ چې کېږي ناجینکۍ چې تېره چې کوي داسې که نه په ایبانې وایي دا بیا شونډه چې سره کې دا چې زما ښځه او زما لور او زما انګور ګوري، ابه دا نه وي چې زما ویښتم داسې وی به که نه وو، دا زما شونډم داسې وی به که نه وو. نن هر کور ډمخانه ده. حاجي محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی، دا دومره لوی سړی ولې و؟ زما په خدای قسم دی که زه د دا خاورې په سترګو کې واچوم، د دا خاورې خپلې سترګې د دې قابلې نه ګڼم. دا ولې دومره لوی سړی؟ ځکه چې د داسې حسن لیدلی و، هغه حسن سره رابطه او تعلق جوړو چې دا د دنیا حسنونه ورته هېڅ ښکاره کوي. کېنه کېنه ماما، کېنه ماما، کېنه 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 کېنه. دا رحمان بابا ته چا ویل چې ته دې خلقو ته ځې راځې نه؟ هغه ورته ویل په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، که خبر شي پرې به نه دي دغه در څوک. اوس زه درته دړه یو خبره وکړم، دړه په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته وایي په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه. دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله، عمر کې مې نه ده کړې چاته. داسې څه شی راته وښایه چې دا ستاړه کې کوم درد دی چې دا مونږ کې هم لږ پیدا شي. ویلې بېګاله ټکی وویو زما په دې ځای چوف د شپې چې اوده شوم یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ او زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ چې زه ورغلم ما ته زه ورځه دننه حضور ولاړ چې ورننوتم زما دې په خدای قسم دې غاړې استم چې غاړې استما اوس زه درته څه ویلی نه شم هغه وخت اوس تېر دی اوس سهار چې ده ته رالمه نو مسجدات ما ته بس غږ به نه کړي او تا څه غوښتل درته میلاو شو تاسو خیال راغی
نو په خایس زما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې به نه دی دغه درس دا د یار په خایس خبر شوي مونږ د یار په خایس نه یو خبر ځکه تبای غرق یو نم سترګې خشې ویني نم غوږونه خشې اوري نه په ملک کې درته د آرام او د سکون وخت ملاوي په 15 کاله پاکستان کې تاسو د سکون ورځ ولیده د آرام مو لیده خو چې ټیپر ارزان شي ګوړه ګرانه شي چې ګوړه ګرانه شي ټیپر ګران شي چې باټینګل ارزان شي تورای ګران شي چوړه ارزان شي چینی ګران شي په دې قهر اخته یې کنه هغه وجه څه دغه وجه دا ده چې د خدای اسرام پرې خدا او د بنده اسره کوي کتا سو د ابو هريره غوندې شوي نه بم د وړو پروايي او نه بم د چینو پروايي او نه بم د مال کله خلک وي ته وادونو یا روټیانو ته نزي مال زه د بچپن نه د خوراک عادت نه یم که زما پړه کې بم دا تیریږي چې ما چرته خوراک خوړای زما حشر دی ابو جهل سره وي پړه کې طالبګیرای زمانہ کې مې په 10 کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړی وظیفې به مرچکی سره وخوړی او مدرسې ټایم برانه تېرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمی په ترکارۍ کې سبا له هړتال کوي خدای پراستی که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران ته جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاری او ترمذی او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي اوس دا چې کوم فضلا راوځي قسم په خدای که په قدري او په نور الهزاد لولو قادر ابل اورد یو ډېر لوی دارالعلوم طالبان راغلي ویلې پروسه کالم دوره وکړو مال خطا سم وای پکې ویلا خو دوره مو کړو ویلې جی دسه چل نو زخم خارختی غوندې ما مال ګوره په خب دوره بم نه کړی ویلې جی مال امام بخاری چې څو وخت د حدیث د سند ذکر کوي او د ایمان ستراشي او ها وحدثنا وی بیا دا ها تحویل د کوم طرف ته کوي د دې ها څه مطلب دی ول په دې خو مونږ ته والله که سباس کړي آیو په کې ماته وی چې یاره دې لیک شپارس نو کومه سند نه راکړي مال بس یو ټکی جواب وکړه اوس در سره زمو سند درته تیاله دی یو د ایمان لفظي ترجمه وکړه د ایمان چې ایمان څه ته وایي ولی چې دا 5 منځونه او روزه او حج او زکات او دا ټول ښه کارونه چې دي ته ایمان وایي کنه یاره چې شرف خو شو په دې شوندو کنه تاسو د یونیورسيټو د کالجونو بیړه تباہ شوه بېغیرتو په 15 کاله کې سړک جوړول نه دي زده کړي کراچۍ ته په کوواټ روډ باندې سړک جوړېږي ادمره دمره چینیانې ورته راوستي که نه دومره چینیانې جوړوي زمونږ دا د امبرسرو میخو مړونه چې دي دوی ستاسو ساربه پراته وي لکه د پړسېدلي چونډخ په شان په دفترو کې تر 2 بجو پورې دفترو کې بسکټې خوري 4 بجې بیا امبرسرای میخه پرانیزي او سرولو له آرمي سټیډیم ته بوځي ستا دا سنداګان دا کوي یو سړک جوړول په 45 کال کې دوی زده نه کوي نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس در نہ د گندلو غیان جوړ دي په خوا برور مونږ په وړوکوالي کې پلاني سره شلګونه روپۍ دي شلګونه بیا وروره چې لږ رالوی شو سوونه دي ورسره چې بیا لږ رالوی شو لکونه دي اوس د کروڑ نه لاندې خبره نشته هر یو د ګوندلو غوی چې دی په 4 کروڑه خرڅېږي دا که نه نن ستا غوندې شرمېدلی عمل پر روح زمین نشته ستا غوندې شرمېدلی د هغې وجه څه ده د بنده اسریم اختیار کړي دي د خدای اسریم پرېښي دي تاسو ته پته ده دا درته پته ده چې کومو خلقو د خدای اسره اختیار کړی ده د هغې ژوند وګورئ داسې په سکون تېر دی چې بادشاهان د زمانې خبره مې دا کوله
چې محمود غزنوی هندوستان ته لاړو چا ورته وی دلته ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه بزرگ دی ډېر لوی فقیه چټي ورولېږلو چې بادشاہ دی غواړي